خاجي نن زما موضوع دا د ستاسو د ټولو دپاره چې ژوند کې ډېرې داسې خبرې راشي، مطلب اپس اینڈ ډاونز راځي زموږ په ژوند کې. کله زموږ ورځې چې دی هغه ښه رواني، کله زموږ بدې ورځې رواني، بیا داسې وي چې څه حالاتو د وجې څه زموږ په ژوند کې فیصلو د وجې زموږ باندې پریشانیانې راشي. یعنی کې یو خو مشران مونږ ته دا وایي چې یاره ژوند کې کله به هم جذباتي فیصلې نه کوي. نو جذباتو نه فیصلې نه دي کول پکار، بلکې ښه سوچ سمجھ سره په خپل هوش و حواس کې فیصلې کول پکار دي. بل دا چې بعضې مسلې مسایل څنګه ما تاسو ته وي زموږ حالاتو طرف نه زموږ د غلطو فیصلو په وجه باندې، یا دا هم دی چې وی لایف کې ریسک اغستل انتهایی زیات لازمي. تاسو به ریسک اخلئ په خپل لایف کې، الله به تاسو مخ په وړاندې ځئ. یعنی کې زموږ ژوند کې اتار چړاو باقاعده توګه باندې راځي، د هر انسان لایف کې راځي. خو بعضې خلک داسې وي چې هغه خپل پرابلمز ښکاره کړي، بعضې خلک داسې وي چې هغه خپل پرابلمز، خپلې پریشانیانې، خپل حالات ځان سره محدود ساتي، په خپل زړه کې محدود ساتي. نو چې کوم خلک دا دي چې هغه خپله پریشانی نورو ته ښکاره کړي، هغوی ته پته یا د هغوی لایف سټایل نه چینج شي، بدل شي، نور خلک پوهیږي په دې باندې. خو بعضې خلک ډېر زیات سخت وي، هغه هر خبره ځان ته محدوده ساتي. نو په دې کې بیا دا خبره هم راځي چې څنګه ما تاسو ته ویلي بعضې مسلې مسایل داسې وي زموږ په لایف کې چې هغه موږ ځان ته پخپله پیدا کوو. څه غلطې فیصلې وکړو، څه جذباتي فیصلې وکړو، څه داسې رانګ سټیپس واخلو، څه په چا باندې غلط اعتبار وکړو، ای د وجې موږ پریشانه خو شو. بل ټولو نه غټه وجه کومه چې ده هغه شک دی. مطلب شک داسې یو څیز دی چې دې سره ستاسو ډېرې زیاتې ښکلي ستاسو ژوند سره تړلې خلک، ستاسو هغه رشتې ستاسو نه جدا شي. وروستو بیا ظاهره د انسان په دې باندې خپېماني چې وګوره ما دا غلط کړي یا زما دا خبرې چې دی په زړه کې محدود دي. ټیک ده، ګیلې معنی د هر انسان په لایف کې راځي. تاسو بچا نه ګیلمن یې، څه داسې پرابلمز راځي ستاسو په لایف کې، خو کوشش کوئ چې هغه خبره تاسو شیر کړئ. یعنی کې هغه مسله تاسو شیر کړئ، هغه مسله تاسو د حل کولو کوشش وکړئ. دا نه چې تاسو په زړه کې شکوک او شبهات ساتلی دي، بیا په هغې باندې تاسو په خپل ځان نه سوال کوئ، په خپل ځان له جواب هم ورکوئ. د بل انسان ته د خبرې کولو یا د صفائی ورکولو موقع نه ورکوئ چې هغه راشي خپل حوالې سره هغه څه ووایي. سو په دې باندې زموږ خبرې اترې دي، او زه غواړم دا چې نن تاسو ټولو نه پوښتنه وکړم چې زموږ په ژوند کې د شک د وجې څه نقصانات راتلی شي. مطلب بعضې خلک دا وي که نه ډېر زیات شکي وي، شک کوي، که هغه په خپل فرینډز وي، په خپل ماشومان وي، په خپل فیملی ممبرز وي، یا هغوی سره کنیکټډ چې څومره خلک وي، نو د هغوی شک کول عادت وي. د شک نه څه نقصانات کېږي زموږ په ژوند کې، څه نقصانات را پیدا کېږي، څه نقصانات به تاسو اغستې وي د دې د وجې چې صرف هغه ستاسو ذهن کې شک وي. شک په وجه څه نقصانات را رسېدلی شي مونږ ته، څه نقصانات شوي دي، دا به تاسو مونږ سره شریکوئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 09152541143 ان کې 5254 په دې باندې راتلی شئ جي مونږ سره ښکلې خپلې ګټورې خبرې، خپله رای به مونږ سره شریکوئ نننۍ موضوع په هکله باندې چې ستاسو ژوند کې کله شک راشي یا تاسو ډېر زیات شکي مزاج انسان سره که واسطه راغلی وي، نو آیا د شک سره ژوند کې څه مشکلات، څه پرابلمس چې دی هغه راتلی شي. خجی حمداللہ هم را رسیدلی دی، وایي چې تربیت ایسی ہے کہ جوتے بھی سیدھے کر لو، ضد ایسی کہ تاج بھی اٹھا کر نہ پہنو. زبردست جناب. میاں شیرین خان دی جی مونږ سره وایي هاي. وکیل احمد وایي چې سلامونه، وعلیکم السلام. حمدالله دی جی مونږ سره د لاهور نه سلامونه را لېږلي دي، وعلیکم السلام. او مشال وایي چې د کور ښایست ډېر ښکلی پروګرام دی، یو جهان مننه. او وایي چې ستاسو سټایل ډېر زیات ښکلی دی، یو جهان مننه، تاسو زما فین یې. تھینک یو سو مچ مشال. وہی کچھ معاملات جن پر صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہوتا ہے، ان کا اختیار بھی اگر انسان کو مل جاتا تو شاید یہ دنیا قائم ہی نه رہتی. په دې باندې ځان له یو خبره راته رایاده شوه، خو هغه به زه تاسو سره وروستو شریکوم، ځکه چې اوس فلحال زما چې کومه موضوع تاسو ته راوړې ده په دې باندې به زه ټلیفون کالز اخلم، په دې باندې به زه ستاسو رای اخلم. بغزمان آفریدي سلامونه کوي، وعلیکم السلام جی. یو ځل د ټولو ملګرو نامې شریکې کما
نو بیا به زه چې د ستاسو ټلیفون کالز شاملوم پروگرام کې عبید الرحمان سلیمانی وی چې آج اسلام آباد میں ہوں آپ کا خوبصورت پروگرام اور بہترین انداز انجوائے کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. خوش رہیے گا عبید الرحمان سلیمانی. اسلام آباد کا موسم بھی ویسے بہت اچھا ہے. پشاور کے مقابلے میں اسلام آباد میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اپنا خیال رکھیں. خاجی نوٹ سوکتی منگا سرا عبد الرحمان دے سلامونه کئی, تیمور خان دے سلامونه کئی او د یو کې نه زمونږ پروګرام اوري لګیا دي نامه صدد دی عبد الرحمان خاجی اور سہیل خان دے جی سلامونه ټول ملګرو ته. عبدالله ترین دے جی مونږ سره, یاسین دے مونږ سره, حمید پټان دے مونږ سره. ډیره مننه جی ټول راځي مونږ سره پروګرام کې ګډون کوي. خو کوشش کوئ کم ملګری چې ټلیفون کال د لارې راځي اخو به موږ سره خپل خیالات شریکوي. باقي څوک چې موږ سره میسیجز د لارې دي نو هغوی هم ماته د دې په هکله باندې خپله رای راکولی شي چې شک سره زیات شکی انسان یا ډیر زیات شک کولو سره زمونږ په ژوند کې څه مشکلات را پیښیدی شي. نو لومبنې کالر به ځان سره شریکوم چې څوک دي موږ سره د کوم ځای نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ الحمدلله. شکر الحمدلله. تو څنګه؟ تا طبیعت مزاج ښه ده؟ بالکل ټیک ټاک پرفیکٹ. زه ورسره کافي هم انجوای کوم. څه به وایې؟ الحمدلله. شک زمونږ په ژوند کې جی تا کافي انجوای کوم. خپل سب چای تیار کړی. خورجانې تا ټاپک ډېر خوندور ده. ډېره مننه. شک په باره کې جی ته یقین وکړه شک خو دومره غټه بیماري ده خورجانې چې کوم انسان شک کوي جی هغه خو یو د هغه انسان سکون ختمېږي. دا یو بل هغه یو کار روزګار هم بیا نشي کولی. په کار کې به مصروف एकदम به شک وروغورځي کار به صفا شي که نه. یعنی ذهني طور باندې هغه به مسلسل ډسټرب وي که نه؟ بالکل ډسټرب خورجانې. بله دا شک دومره غټه بیماری ده یقین وکړه دا خاوند او بیبیم سره جدا کولی شي. بالکل بالکل. دا انسان چې دا بیخي ډېر غټه کوتم ځي که نه بیا طلاق تم پسې ځي که نه یا کونټې کم سره ختموي که نه. بالکل دا خبره ده. انسان ذهنی توګه باندې چې دا بالکل ضعیف کی دا شک دا مین پوینټ ته د دې سیز. تھینک یو سو مچ. الحمدلله. چاته به سلام دعا لیکل غواړي؟ جی شک هغه ټیم راځي انسان یو په انسان لګړ کې سملاوټي هغه انسان پر شک شکار کیږي خورجانې. بالکل صحیح خبره ده. او خورجانې جی داسې ډېر رستوران هم شک کوي. هغه به دا سوچ کې دا ملاخر لمبر پیژني دغه وجه دا کالاتې نه کوي. بالکل. او دا هم کېدی شي او زړه کې مختلف شکونه راځي که نه. تھینک یو. خوشحاله اوسېږئ. الحمدلله. الله په امان همیشه نه. زموږ لومبني کالر زیاتره که موږ پروګرام کې شامله وو هغه الحمدلله او الحمدلله دا وایي چې کېدی شي ډېر زیات زموږ اورېدونکي یا کتونکي دا هم شک کوي چې ځکه به د الحمدلله نمبر پیژني نو ځکه چې د هغه لومبني کالر جوړوي داسې هېڅ خبره نشته. زه وجي ځان سره بل کالر شامله وو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دي موږ سره؟ شکیب خبرې کومه پېښور نه. جی شکیب صاحب وخت مو ښه روان دی؟ بالکل ښه زبردست. تاسو څنګه یې؟ وخت ښه تېرېږي. تېر شوې سالګره ډېره مبارک. ډېره مننه چې تاسو ته یاد ده زما سالګره. خوشحاله اوسېږئ راته. انوایټ دې نه کړو ډېر په تمه ورته زما طرف نه به ټول ته انویټیشن یي د دې میاشت اخیره کې ځکه چې په هغه ورځ باندې ما په خپل هم صحیح طریقې سره ونه مانځله خپله که نه بس ما په خپله زه لږه ډسټرب وم. څه به ویل غواړئ تاسو شکیب؟ پروګرام خو اورم ډېر زبردست دی خو شک وهمونه او دا نه په کار جی او دې سره زندګي تباه کېږي. څه داسې واقعه څه داسې خبره ستاسو سره شته چې موږ سره شیر کړئ؟ ډېر مثالونه داسې دي چې بس د وهم د وجې ډېر کورونه تباه شوي دي که نه. سوشل میډیا ګورو، اخبار کې ګورو، ریډیو کې اورو. بالکل. اکثره خلک پکې دومره بیا دغه شي چې صرف شک په بنیاد باندې هغې لاړ شي. قتلونه هم شوي دي په دې باندې ډېر هر ځای کې شوي دي. دغسې کیسې شوي دي. بالکل. نو شک نه دی کول پکار. نه بالکل چې د خلکو د وهمونو شکونو او وهمونو چې یاریږي او بس مه راځه چې نه درځم چې نه کېږي خبرې. او مینې لیوني خو ګناهګار د زمانې وي. خبرې چې په ښکلو پسې څه کېږي خبرې. واه ډېر ښکلی.
خطر ګام ولرئ. ډیره مننه شکیب، خوشاله راته اوسېږئ. مشال ونه کړه مو چې تشه ورته وړو چې بولو مو چې موږ دعوت نه راکړل څنګه چې ورته وړو. صحیح ده، مشال ته وای خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ، ما د پاره دا ډیره غټه خبره ده. زموږ دعاګانې سره د خاله آباد خوشاله اوسئ. امین ثم امین. سره ستاسو د ټولو یو جهان مننه وکړي دا موږ سره شکیب د پېښور نه، او په دې باندې خوشحالېږم چې تاسو ماته ویش کې یا تاسو ته زما د پیدایش ورځ یعنی کې زما د زیږون ورځ یاد ای، تاسو ما یاد کې، تاسو ما ته احترام راکې، تاسو ما له مینه راکې، تاسو بس دا یاد ساتئ، دا ما د پاره غټه خبره ده. زوبه جی ځان سره یو بل کالر شامل وو اور ګورو چې هغه څوک دي، کوم ځای نه دي او څه به وایي راته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبید الرحمان سلیمانی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ عبید الرحمان سلیمانی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، بہت عرصہ ٹرائی کرتے رہے ہیں آپ بات کرنے کو، لیکن آج بڑے عرصے کے بعد کال لگی. چلیے اچھا ہے، آج آپ کو موقع مل ہی گیا. تو کیسا ہے اسلام آباد کا موسم؟ اسلام آباد میں تو ٹھنڈ پڑ رہی ہے. جی ٹھنڈ ضرور ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. اصل میں ہم گاڑی میں تو ہم نے کوشش کی ذرا گھوم لیتے ہیں نا. اچھا تو یہ کیا اسلام آباد آپ گھومنے کے لیے آئے ہوئے؟ جی جی بالکل ایسے ہی. اچھا زبردست. ابھی یہاں سے آگے مری کی طرف جانے کا ارادہ ہے. اچھا ماشاء اللہ گڈ. یہ ہے کہ جو بھی ڈرائیو کر رہا ہے وہ ذرا سیفلی ڈرائیو کریں، کیونکہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، احتیاط ہمارے اپنے ہاتھ میں. لیکن عبید الرحمان سلیمانی، آپ مجھے یہ بتائیں، آج کا میرا جو موضوع ہے شک کرنا، اس کے بارے میں کچھ بولیں گے ہم سے؟ شک کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں؟ دیکھیں جی انتہائی اہم ٹاپک ہے آپ کا. شک ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جب آپ کے ذہن میں کسی کے حوالے سے بھی اگر شک آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دیتے ہیں. آپ اگر کھل کر کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اور دل ہی میں اگر آپ محسوس کرتے رہتے ہیں اور کھل کر آپ جب بات نہیں کریں گے آپ کو شک دور نہیں ہوگا. بالکل، یعنی خود ہی آپ دل میں سوال بنا لیتے ہیں، دماغ میں اس کا جواب آ جاتا ہے اور یہیں سے جو ہے وہ سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. باقی اپنے آپ کو الجھن میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح شک آ جاتا ہے، کسی پر آپ کو شک ہوتے ہیں، آپ کھل کر بات کریں، اگلے بندے کو کم از کم اس کو سننے کی کوشش کریں تاکہ پتہ تو لگے معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جب آپ شک کرتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو الٹرنیٹلی ضرور ہو جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے، آپ ظاہر بات ہے پھر آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے نا. مطلب یہ ہوا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہی ہے کہ رشتے بچانے چاہیے. بہت زیادہ ہمارے خیبر پختونخوا میں آپ دیکھتے ہیں کہ شک کی بنیاد پہ جو ہے وہ قتل بھی ہو جاتے ہیں، رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کے بہت پیارے قریبی دوست بھی آپ سے بچھڑ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی بات ان کے سامنے رکھتے نہیں ہیں اور خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب کرتے ہیں. شک اپنے دل میں نہیں پیدا کرنا چاہیے، دماغ سے سارے وسوسے نکال لینے چاہیے. بہت اچھا آپ نے جی اس پر آخری بات میں یہ کرتا چلتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ بی پازیٹیو، ہمیشہ پازیٹیو آپ رہیں. کوئی نیگیٹو بات بھی ہو، جب آپ اس کو پازیٹیو انداز میں لے کر چلیں گے تو میرے خیال سے آپ کا کوئی ساتھی ہو یا جو کوئی بھی ہو وہ آپ کے ساتھ اور مخلص ہو کے کہے گا. اگر میں نیگیٹو بھی کرتا ہوں یا کسی پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے تو میرے خیال سے دونوں کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی. زبردست، بہت اچھا میسج. بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا عبید الرحمان. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا. اور ډیره موده پس چې د عبید الرحمان د کافی ټایم نه مونږ ته پروګرام کې میسجز کوي، راځي مونږ سره خپل خیالات شریکوي. خدای نن ښه دی چې د ټلیفون د لارې هم هغوی ته موقع میلاو شوه. تھینک یو سو مچ. زه به جي ځان سره اوس کامنټس د لارې څوک شامل شوي د هغوی میسجز به هم وړاندې کوو، ځکه چې هغوی به هم په تمه باندې چې زه کیا به زموږ میسج شامل کړي، اوس به شامل کړي. خو دا دی چې ډېره زیاته انتظار نه کوم تاسو باندې. حمید پټان سلامونه کوي او رضوان خان را سره مینه شریکه کړې ده. حیات خان سلامونه کوي، وعلیکم السلام. ریاض پاکستان سلامونه، وعلیکم السلام. اسمت الله د دوحه قطر نه مونږ یاد کړیو، مسافر روډ د زمونږ ډیره مننه جی. نیاز ولی د جی مونږ سره سلامونه کوي. عزیر خان وی جی گڈ الحمدللہ. ملاخیل د جی مونږ سره وی چې اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا. یہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے. زبردست جناب. اور د ګورو نور مونږ سره څوک څوک دي؟ اشفاق ته مونږ سره
سلامونه وړاندې کړي دي جی. وعلیکم السلام. غازی اجمل افغان د جی مونږ سره سلامونه وړاندې کړي دي. وعلیکم السلام. او عزیر د جی مونږ سره وایي چې نایس شو زما کال وکړه لګيږي نو چې کله ته ټرای اوکے نو کې دې چې لګي 2023 کې خو امید ساتو چې د عزیر راشي مونږ سره ټلیفون د لارې. او جی عبدالرحمن د جی مونږ سره سلامونه کوي. وعلیکم السلام. یو جهان مننه د یو کې نه سلامونه کوي. سید شبیر د مونږ سره اوي چې ماشاءالله ډیر ښکلی پروګرام دی. یو جهان مننه. او غازی اجمل افغان سلامونه کوي. حیدر آفریدی فرام کراچی اور یونس خټک ټول مسافرو ته سلامونه کوي. کیپټن طارق خان د جمروډ نه سلامونه کوي. وعلیکم السلام. حضرت الله را سره ډیره مینه شریکه کړې ده. بلال خان وایي چې تامز اپ. نو ډیره مننه جی. خوشاله اوسېږئ. ګورو ځان سره یو بل کالر شامل وو. السلام علیکم. جی څوک دی مونږ سره؟ ښه جی زه ستاسو اواز ډیر زیات کم را روان دی که تاسو لږې تیزې خبرې وکړئ نو اسانه به شي. تاسو څنګه پروګرام ډیر ماشاءالله زبردست روان دی. یو جهان مننه. څه به ویل غواړئ تاسو؟ تاسو پروګرامونه کوم ډیر کافي ټایم نه تقریبا 5-6 سال نه اورو. اچھا زبردست. ہاں یعنی کافی زوړ مینه وال یې زما. جی بالکل. خو بس په فرست ټایم موږ کال تاسو ته خو بیا خو درون هر کلی کو تاسو ته نو څه به ویل غواړئ تاسو چې مطلب دا شک باندې خبرې اترې راته وایي څه کول غواړئ تاسو؟ جی زموږ نننۍ موضوع باندې څه ویل غواړئ؟ موضوع ما نه دی اورېدلی. اوس ما اټینډ کوم ځکه چې ښه 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 مطلب کور کارونه هم روان دي او ورسره پروګرام هم اورئ؟ جی نه جی زه ټیچینګ کوم اقرا روزة الاطفال کې. خو نن زه مطلب په دې باندې وم. ښه 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 ښه. نو اوس خو ماشومانو سکولونه کلاو شوي که نه؟ تاسو سکول کې یې؟ جی نن زما خپله لکه لږه چھوټي کړې وه څه کارونه وو. ښه جی ښه ښه ښه. زه الله هم خوشحاله لره. څه ګایډنس ورکوئ ماشومانو ته دا بعضې ماشومانو چې ایجوکیشن سره شوق ني هغوی ته به څه ویل غواړئ؟ ایجوکیشن خو زه وایم چې مطلب کوم انسان ایجوکیشن ونه کړي که نه نو د هغه د ژوند هېڅ مقصد بیا نه. ایجوکیشن خو په هر حالات کې مطلب پکار دی. داسې چې لا لازمي دی. د ژوند یو حصه ده، اهم حصه ده چې هغې دپاره مطلب لازمي ځان نه څه جوړول دي. جی چې د دې نه بغیر کېږي نه چې ژوند کې ځان نه څه جوړ کړي نو هله به کېږي. زندګۍ کې هر قسم حالات دی. بالکل علم حاصلول پکار دی لازمي. دنیاوي او دیني دواړه. دا نه چې مطلب انسان دیني صرف حاصل کړي دنیاوي پرېږدي. بالکل دنیا کې ځکه چې زندګي تېروئ نو تاسو نو بیا خو پکار دی چې مطلب دنیاوي لحاظ سره هم ځان نه څه جوړ کړي. بالکل بالکل ښکلې خبرې. ډېره مننه ستاسو. دغه شیز ویلو ذکیه خان خور چې زموږ خدیجه معلمه خدیجه ستاسو ته مطلب اکثر میسیجز کولو هغه وفات شوې ده. جی جی الله پاک دې ورته جنت الفردوس کې ځای ورکړي. آمین. جی جی هغه زموږ سټوډنټ وه که نه. ښه 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 جی مطلب هغه ستاسو سره سکول کې سټوډنټ وه؟ بالکل هغه زموږ سټوډنټس وه. نو بس هغې ته میسیجز کول هغه دی کول. زما ذکر به ورکه هم مخکې کړی دی که نه. خو هغه وخت زه بدیز نه. ښه جی ښه مطلب هغوی به اکثر ویلي که نه چې دا میسیج زه ټایپ کوم یا ستاسو شو ما دپاره ریکارډ کېږي هغه بیا زه وروسته اورم. تاسو ولې؟ بالکل زه هغه نه جي هغه چې کوم دی زما سټوډنټ وه. زه وم په بل ځای کې مونږ مطلب دبۍ کې وو که نه. دبۍ کې نو ما اکثر پروګرامس وغیره به اورېدو بس ټایم به ملاوېدو نه مونږ ته. اچھا اوکې اوکې. بس الله پاک دې ټول ښه لري. زما ټیچره که نه. جی 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 هغه زموږ سټوډنټ وه. الله دې وبخښي. آمین. ښه زموږ ټول په دا اورېدونکو ته دا خواست کړو چې هغې ته دعاګانې ډېرې ډېرې کوي د مغفرت. او هغې چې کوم مطلب اولاد دی د هغې الحمدلله دا شیز الله یې زما غشتې زما یې غشتې. زبردست زبردست. زموږ طرف نه ډېرې زیاتې دعاګانې چې الله پاک دې تاسو کامیاب ساتي. باقي مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه ډېره مننه. جهان مننه. تاسو هم